مسلمانانو نورونو دا میاش د ذوالقعدې اخرنۍ حصې دي. دا میاشو هغه څلورو میاشتو کې داخله ده چې کومې څلور میاشتو له الله عزت ورکړی. ایک شوال ده، ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، او دا هغه میاشتې دي چې دې کې د حج د ورځو میاشتې ده. ډېر لوی عزت الله پاک دې میاشتو دې ورځو له الله ورکړی. مسلمانانو باندې په دې میاشتو کې ډېر یو مختلف ګڼ عبادتونه په دوی باندې، او ځینې عبادتونه داسې دي چې د تمامي دنیا د مسلمانانو د مالدارو مسلمانانو باندې د هغې فرضیت وي چې حج ادایي ده. ډېر زیات خلق د حج په کولو کې کوتاهي کوي. هغه سره د حج د داخلي روپۍ وي، ولیکن دی د حج کولو والا نه. شیطان زمونږ او ستاسو په زړونو کې د دنیا مینه اچولې ده، او د ډېر لرې خیال دی چې یاره یو زوی مې دی که خدای را غټ کړو نو واده به ولکو. اوس نه هغه له خزانه جمع کومه، واته لس کاله پس بیا واده نو چې دا پیسې ولده اوس نه جمع کړه. د علاقې د رواجونو دپاره لس کاله مخکې حسابونه کوو او پیسې جمع کوو، خو د خدای فریضه او حق د ادا کولو دپاره نه یو. بیا چې کله د زوی واده راځي نو که راسره نه وي نو بیا د پټي د خرڅولو والا یو. دا رواج دپاره پټۍ خرڅوو، لیکن ګوره د حج دپاره پټۍ نه خرڅوو. پټۍ به حج له نه خرڅې، پټۍ به د زوی واده له خرڅې، او هغې کې به دا نکریزې مکریزې دي کې به روپۍ لګېږي. نو د قومونو په رواجونو دپاره به جایداد هم خرڅې او پیسې به هم جمع کې. پام کوه ګوره چې د حج دپاره هېڅ هم ونه کړي. دا مونږ او تاسو کې مونږ خو ځان ته ډېر ښه خلک وایو که نه، خو ښه سړی هغه چې بل چا درته ښه وویلې چې ښه دا کارونه دي ښه دي. ځان ته فتوی مه لګوه چې زه داسې یم او مونږه داسې نه. ګوره پام کوه، په دې خلاصېدل نشته. بل طرف ته د مسلمانانو باندې د حج د ادایۍ نه ورځې دي. مختلفو ملکونو نه مسلمانانو داخلي کړي. بختور د چا فرضي حج یو په لکونو کسانو هغې د حج داخلي کوي نفلي حجونو دپاره. په لکونو کسان به پکې داسې ویني چې د نفلي حج دپاره راغلی دی، نفلي حج کوي، دی هم کوي، لور هم کوي، ښځې هم کوي، زوی هم کوي.